غټ اختر د دې 10 ورځو او شپو ډیر زیات فضیلت په احادیثو مبارکو کې راغلی دی، په قرآن کریم کې راغلی دی. تاسو یقین وکئ که تاسو یې واورئ تاسو به حیران شئ چې الله جل شانه دې ورځو ته څومره لوی کمال ورکړی دی، څومره درجې ورکړې ده. او په دې ورځو کې چې څوک عبادت کوي نو هغه عبادت ته الله جل شانه څومره فضیلت ورکړی دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ته د عبادت تعلیم ورکړی دی چې تاسو په دې 10 ورځو شپو کې کم عبادت کوئ او په کومه طریقه باندې کوئ. نو راځئ چې دغه کمالاتو نه او د دې ورځو د دې فضیلت نه ځان خبر کو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د تعلیم نه ځان خبر کو چې امت ته د کوم عبادتونو تعلیم ورکړی دی. ګوره چې اول خبره دا ده چې د دې ورځو فضیلت تاسو د دې نه معلوم کړئ چې قرآن کریم کې الله د دې 10 ورځو په دې شپو باندې قسم خوړلی دی. والفجر قسم می دی په سبا باندې. الله جل شانه فرمای ولیال 10 او د ذی الحجې په دې 10 شپو باندې می دی قسم وي. نو الله جل شانه چې په کوم سیز باندې قسم وخوري دا د هغه سیز عظمت لویوالي بړایي ته اشاره وي او دا په هغې کې ډیر خیر او برکت ته اشاره وي. نو الله جل شانه په دې 10 شپو باندې قسم خوړلی دی. نو تاسو ووایئ چې دې له الله څومره خیر او څومره برکت ورکړی دی. او حدیث مبارک نه د دې دا فضیلت معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د بخاری شریف حدیث ته د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې د دې ورځو عبادت د دې ورځو نیک عمل چې الله ته څومره خوښ او محبوب دی نو د دې نه سیوا نور ورځې داسې نشته چې د هغې عبادت الله ته دومره خوښ او دومره محبوب وي. سبحان الله. تاسو دی فضیلت ته وګورئ. صحابو ته تپوس وکړه چې د الله پیغمبره د جهاد نه د دې ورځو عبادت بهتر دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل او د جهاد نه څه دی جی بهتر دی او هغه مجاهد چې هغه د الله په لار کې د خپل مال او د نفس سره ووته او واپس یې سم رانه مال یې قربان که د الله په لاره کې او جان یې قربان که شهید شو نو هغه مجاهد ته څه دی او هغه شهید دی نه بهتر دی. ورنه نور د دې ورځو عملونه الله ته د ټولو ورځو نه څه دي هغه ډیر غوره دي. نو تاسو ردینه د دې د فضیلت معلوم کړئ. اوس کم عملونه په دې ورځو کې پکار دي نبی علیہ السلام مبارک امت ته کم تعلیم ورکړی دی. نو ګوره هغې کې اول خبره دا ده چې د دې ورځو روژه نیول. د دې 10 ورځو یو ورځ روژه نیول د یو کال د روژې ثواب الله جل شانه په دې باندې څه کوي دا په باندې ورکي. او دغه شان د شپې عبادت چې څوک کوي نو د ليلة القدر د شپې د عبادت فضیلت په الله جل شانه ورکي. بل حدیث مبارک کی راځي چې تاسو په دې ورځو کې تسبیح تهلیل تکبیر تحمید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ذکر ډیر کوي. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ذکرم وښودو چې دې ذکر ثواب به نبی علیہ السلام ته معلومي چې دا به ډیر زیات او دا به ډیر غوری. نو امت ته د هغې تعلیم ورکو. ذکر هم درته خو د مونځ او د روژې ترغیب هم درکو او ذکر هم درته خو چې دې ورځو کې دا ذکر ډیر کوه. بیا پکې د عرفې ورځ را روانه ده. نو حدیث مبارک کې راځي چې د عرفې د ورځې روژه څوک ونیسي د غټ اختر نه یو ورځ مخکې نو د یو کال مخکینی او د یو کال را روان ګناهونه به ورته الله جل شانه معاف کړي. نو سبحان الله دا څومره فضیلتونه او څومره کمالات دي. نو ډیر بدبختي به وي چې موږ او تاسو ردي کمالات او ردي فضیلتونو نه محروم شو. زما محترمو په خپل هم زده کو خپل کو او نور امت مسلمه ته ورسو دا به زمونږ د پاره د اجر خبري. وصلی الله علی النبی الامین.